أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين صدق الله العظيم. سورة البقرة سپارہ نمبر 2 د سپاری رکو نمبر 8 او د سورت رکو نمبر 24 آیت نمبر 190 تا 193 د هجرت پشپغم کال باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره تقریبا سور لسوا صدپاسا صحابه کرام راجم شول او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د مدینه منورې نه مکی مکرمی ته د عمرې پنیت باندې د سفر اراده وکړه او مکی طرف ته د عمرې پنیت باندې روان شول. سور لسوا صحابه ور سره دي او حضور پاکم دي، خو صحابه کرام او نبی علیہ الصلوۃ والسلام د جنگ پنیت باندې نو روان، نو اسلحه یې ځان سره وانه غشتله ځکه چې جنگ له نو روان، د عمرې په نیت باندې روانو او عمرې له روانو او په مکه کې مشرکان آبادو، لا مکه فتح شوې نه وه. نو کله چې د مکې مشرکانو ته خبر ورسېدو چې محمد صلی الله علیه وسلم د مدینې نه د خپلو څوارلس سوه ملګرو سره مکې ته را روان دي، نو د هغوی دا خیالو چې دوی سره خو زمونږ مخکینی دشمني ده صیبه، د شپږو کالو نه حضور پاک خو مونږ د مکې نه ویستې دي شړلیم دي، نو 1400 لښکر یې ځان سره را روانه کړي دي لکه چې د جنگ په نیت باندې را روان دي. نو د مکې مشرکانو چار چاپیره ټولو قبایلو ته خبر ولیږو او یو لوی لښکر یې د کافرانو د مشرکانو راجمع کړلو او د مکې نه بهر راووتل. دغلته یو مقام دی مخکې ورته وي حدیبیه، مقام حدیبیه، اوس ورته شمیسی یا ویل کیږي. پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام چې کله د صحابه سره دغه حدیبیه مقام ته ورسېدلو نو د مکې مشرکان سره د یو لوی لښکره توره په لاس باندې نیزه په لاس باندې جنگ ته تیار ولاړو او په دغه ځای کې د حضور پاک لاره ونیوله. صحابه کرامو هم حضور پاک صلی الله علیه وسلم ته وی چې حضور مو خو د عمرې په نیت باندې راغلیو، خو که دوی جنگ کوي نو بس جنگ ورسره کوو، که دوی یو ګزار چلی مونږ به پې دوه ګزاره چلی. نبی علیه الصلوۃ والسلام ورته وی تاسو په قلار شئ او خبره ورسره کوو چې دوی زمونږ د لار ولې نیولې ده. تفصیلي واقعه به بیا په حدیبیه په تفصیل کې راځي صیبه. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دغه مشرکانو سره د دغه کافرانو سردارانو سره خبرې اترې وشوې، مذاکرات وشول. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی چې مونږه صرف د عمرې په نیت باندې راغلی یو او تاسو سره زمونږ د جنگ کولو څه اراده نشته دی او تاسو مونږ پرېږدئ چې بس مونږ عمره به وکړو بیا واپس ځو. خو د هغه مکې مشرکان سخت شول چې نه تاسو به مکې ته نه داخلیږئ او حضور پاک صلی الله علیه وسلم بیا د صلح لپاره حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ لیږلیو. هغوی حضرت عثمان ته ووی د مکې مشرکانو که ته عمره کې نو تا ته اجازت دی تا به مونږ پرېږدو ځکه ته زمونږ پخوانی رشته دار هم یې او ډېر معزز سړی محترم یې تاجر یې او ډېر لوی سردار یې. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ ورته وی چې د الله محبوب پیغمبر ته اجازت نه ورکوي نو زه څوک یم چې د هغوی نه بغیر عمره وکړم، زه عمره نه کوم. یو اوږد مذاکرات او میټینګ شوي دي په دغه ځای کې د حدیبیه په مقام کې د حضور پاک او د مشرکانو په منځ کې. په هغه مذاکراتو کې کافرانو حضور پاک او مسلمانانو ته سخت سخت شرطونه ایښودي وو. په هغه شرطونو کې یو شرط دا مو چې اوس خو تاسو راغلي یې خو اوس به عمره نه کوئ، اوس به واپس ځئ، دا څنګه چې راغلی یې همدقسې به واپس لاړ شئ او راتلونکي کال کې که بیا غواړئ نو راتلونکي کال کې به تاسو عمرې له راشئ نو موږ به تاسو ته د عمرې اجازت راکړو، مکې ته به هم پرېږدو د داخلېدو اجازت په ویته. یو شرط یې دا و. صحابه کرامو ډېر ویل چې
د دیو دا شرطونه ونه منو خو د نبی رسول الله سلام په مخ کې خو صحابه اسم نشو کولی حضور پاک دا وی تمام شرطونه ومنل او دا شرط هم پکې ومنل چې ټیک ته اوس مونږ واپس ځو راتلونکي کال له بیا عمرې لرا شو په دغه شرطونو کې یو شرط دا مو چې تاسو راتلونکي کال کې واپس بیا عمرې لرا ځئ نو ګورې ځان سره به توره خنجر او نیزه غشي وغیره به نه راوړئ یعنی اسلحه به نه راوړئ همدقسې تش تور خالي لاس به راځئ لکه دا اوس چې څنګه خالي لاس راغلی نبی علیه الصلاة والسلام دا شرط مو منلو نور یې هم پکې بعضې ډېر شرطونه یې ښه دي اوسې خو غرض دا چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره د صحابو د حدیبیه د مقام نه واپس تللی دي صحابو که ډېر هم غوښتل چې مونږ پې ورځو صحبه میدان ګرمو خو حضور پاک ورته وی چې نه جنګ نه کوو د الله حکم نه دی راغلی نو جنګ ولې کوو او بل کال بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره د صحابه کرامو او مکه صحابه چې کوم ورسره په دغه سفر کې او د عمرې په نیت باندې بیا راغلل او عمره یې کړې ده کله چې دا په دویم کال باندې بیا حضور پاک سره د صحابه راتلو نو صحابه کرامو خپل منځ کې دا سوچ وکړو او مشوره وکړله چې دا خو مشرکان کافران خلک دي منافقان رذیلان هغه کال خو معاهده وکړله چې ټیک ته راتلونکي کال کې راشه خو په دوی باندې څه بروسه پکار ده که د خپلې وعدې خلاف ورزي وکړي دا خو په خپله خبره ټینګېدونکي خلک نه دي دی خوا به تا سره دا کافران معاهده به در سره وکړي دی خوا به خپله معاهده ماته کړي یا لکه د انډیا والا د کشمیر باندې څومره حملې وکړه صاحب دا زمونږ په دې بارډر باندې څومره دی خوا معاهده وکړي او IMF معاهده وکړه پلان کې اقوام متحده کې معاهده شو دا شو سبا چې ګورې بیا ډز او غپ میدان یې ګرم کړي صاحب دا د اسرائیلو د فلسطین سره څو پیرې معاهدې وشوي په سوونو پیرې معاهدې وشوي چې بس بیا به مونږ حمله نه کوو مسلمانان به نه وژنو ماشومان به نه وژنو ښځې به نه وژنو او د هغې باوجود هغه معاهدې ماتوي نو په دې کفارو باندې څه بروسه پکار ده نو صحابه په خپل منځ کې سوچ وکړو چې دیو خو هغه کال همداسې مونږ سره غداري وکړه هسې نه چې بیا غداري وکړي او معاهده ماته کړي نو که دوی مونږ سره جنګ کوي او مونږ په مکې ته نه پرېږدي نو که مونږ ورسره جنګ نه کوو نو دا خبره هم ښه نه ده دا خو بزدلي شانتي ده چې هغوی را باندې سره سره راځي او مونږ به ورته څه نه وایو او بس مونږ به بیا واپس راځو او که جنگ ورسره کو نو دا میاش د رجب میاشو دا اوس چې کومه میاش شروع د رجب دا د رجب محترمه میاش وه او کافرانو د جاهلیت په زمانه کې د دې څلورو میاشتو ډېر احترام کولو ذوالقعده ذوالحجه محرم او رجب په دې څلورو میاشتو کې به دوی قتل و قتال او غارت نه کولو جنگ جګړې به نه کولې د پلار دشمن به هم نه وژلو خو کله کله به یې داسې کول چې جنگ ته به اړو شو په چا به وس بر شو نو بیا به د محترمو میاشتو د احترام تم نه کتل دا اثر به ول روان کو سیبه خلک به وژنل نو که چا به ورته وي چې لکه دا خو د محرم محترمه میاشت شروع ده وی دا میاشت مونږه بدله کړې ده دا محترمه نه ده هغه راتلونکي به بیا محترمه وي زمونږ دپاره دا احترام د میاشتو به په خپله مرضې اړولو راړولو نو دا به دوی د وعدو خلاف ورزي کوله نو صحابه کرام وی که دوی مونږ سره جنگ کوي بیا او مونږ ور سره جنگ نه کوو نو دا مناسب نه ده او که جنگ ور سره کوو نو هسې نه چې د محترمو میاشتو هغه احترام باقي پاتې نشي نو دواړو طرفو ته په کشمکش کې صحابه حیرانه پریشانه پاتې شول نو د الله جل شانه د طرف نه دا آیاتونه نازل شول او صحابو ته الله حکم وکړو چې تاسو د کافرانو سره جنگ مه کوئ عمرې لکه ورځئ او محترمه میاشت نو جنگ مه کوئ خو که هغوی در سره جنگ کو نو چې ایله پې ونه کې تاسو ته کولو اجازت دي دا سرونه ولو شیندی سیبه وقاتلو او وجنګېږئ قتال وکې فی سبیل الله د الله په لار کې الذین هغه خلکو سره یقاتلونکم چې تاسو سره قتال او جنگ کوي تاسو پې حمله مه کوئ اول ابتدا تاسو مه کوئ خو که هغوی در باندې را مخکې شول نو چې بیا دې رستو نه شي چې هغوی جنګ کوي نو تاسو ورسره په سر کې جنګ وکړئ بیا به مسلمان رستو کېږي نه ولا تعتدو او ګورې زیاتې مه کوئ جنګ وکړئ خو په جنګ کې زیاتې مه کوئ د حد نه تجاوز مه کوئ تمام مفسرین و حضراتو د لا تعتدو په تفسیر کې دا خبره ذکر کړې ده د احادیثو په رڼا کې چې د حد نه تجاوز کول دادي چې په جنگ کې ماشومان به نه وژنې ځکه ماشومان جنگ نه کوي
په جنگ کې د کافرانو زنانه به نه وژنې ځکه چې زنانه جنگ نه کوي. په جنگ کې بوډاګان به نه وژنې ځکه بوډاګان کمزوري وي هغوی جنگ نه کوي. په جنگ کې معذوران به نه وژنې ځکه چې معذور په خپله معذوران وي هغوی جنگ نه کوي. صیبه په جنگ کې هغه خلک به هم نه وژنې چې څوک تاسو سره جنگ نه کوي. په جنگ کې د کافرانو یا د اهل کتابو چې کوم رهبران وي علما وي او د هغوی چې کوم هغه پیشویان او مقتدیان وي هغوی به نه وژنې ځکه هغه جنګ کوونکي خلک نه وي. دا د جنگ او د جهاد اصول الله جل شانه بیان کړل چې دا خلک مه وژنې او کم کافران چې تاسو سره جنګیږي نو بیا هغه وژنې. خو دا خبره هم پکې یاد وساته که په جهاد کې بوډاګان هم میدان ته راوتي اوسېبه نو بیا به په دغه بوډاګانو هیله نه کوې. ګورې هغه بوډاګان به نه وژنې چې هغه جنګ نه کوي. که په جنګ کې د کافرانو ښځې هم راوتي وي او تا سره جنګي دي نو بیا به دغه ښځې هم وژلې کېږي. که په جنګ کې معذوران هم راوتي وو د کافرانو د طرف نه جنګېدل نو بیا به دغه وژنې ځکه چې هغه ستا د جنګ دپاره مقابلې دپاره راوتي دي نو بیا به وژنې. او چې داسې نه وي نو په جنګ کې ماشومان زنانه بوډاګان بیماران معذوران او هغه خلک چې هغه رهبران مقتدیان او پیشویان وي د کافرانو نو هغه به نه وژنې. وایي دا د حد نه تجاوز کولو دا زیاتې کولو نو الله حکم راولېږو چې زیاتې مه کوئ او باقی جنگ ورسره وکړئ که دوی د سره کوي. ان الله لا يحب المعتدین بېشک الله تعالی محبت نه کوي د حد نه تجاوز کوونکي خلکو سره. الله زیاتې کوونکي خلک نه خوښوي. یعنی په جنگ کې ماشومان وجل زنانه وجل بوډاګان وجل معذوران وجل یا مقتدیان او پیشویان وجل دا چې څوک کوي الله وایي داسې خلک الله نه خوښوي. وقتلوهم او تاسو اووجنې دوی لره د کافرانو لره حیث ثقفتموهم کم ځای کې چې بیا عمومې دوی. یعنی چې کله جنگ شروع شي که نه او دوی تاسو سره جنګېږي نو بیا که دوی په خانه کعبه کې دننه وي که نه او هلته هم وموندل هلته هم ووژنې. که د کعبې غلاف یې نیولی وي او په حرم په حدودو کې دننه تاسو سره جنګېږي نو که بیت الله کې دننه هم وموندو په بیت الله کې دننه هم ووژنې. که د خانه کعبې غلاف یې نیولی وي او په هغې کې ځان نه پټ کي نو هلته هم پیله مه کوه هلته هم ووژنه ځکه چې دا جنګ د حرم په حدودو کې دوی شروع کړی دی نو چې شروع دوی کو نو ختم یې پې ته که بیا به پې هلته هیله نه کوې. وقتلوهم وی وژنئ حیث ثقفتموهم کم ځای کې چې دوی تاسو عمومې. په دې حیث ثقفتموهم کې یو شبهه پیدا کېږي چې استاد جي الله وایي وقتلوهم دا کافران ووژنئ حیث ثقفتموهم چې کم ځای کې په لاس درغلل. نو د دې مطلب دا دی چې کافر کم ځای کې ویني بس دا سر ول روانه وه او بس هیله پې مه کوه یو عموم غونتې کې په سمجھ کې راځي صیبه. نو جواب دا دی چې نه دلته عام عموم نه دی مراد چې عام یو کافر دی ته تجارت لپاره ستا ملک ته راغلی دی او ته وایې چې کافر الله وایي چې کافر دی کم ځای وموندو وژنه نو دی راغلی دی او بس دا سر ول روان کې صیبه. یا یو کافر دی سیلانی دی سیل له راغلی دی صیبه. یا کافر دی ذمي دی هغه پناه اخیستی د ستا په ملک کې هغه به هم وژني. نه دا عموم دی نه دی مراد چې کوم ځای کې کافر عمومې وژنه یې مراد دا دی چې په جنګ کې کم کافران تا سره جنګېږي نو چې بیا د کوم ځای کې وموندو نو وژنه یې بیا پې هیله مه کوه. دا عموم تینا مراد دی. عام هر یو کافر تینا وجل مراد نه دی او مراد تینا دام دی چې د حرم په حدودو کې دوی تاسو سره جنگ شروع کو نو بیا تاسو دې ته مه ګورئ چې دا د حرم حدود دي. که د حرم حدود هم دي خو چې دوی جنگ شروع کو نو بیا یې وژنئ چې هر ځای کې وي. واخرجوهم او روباسه دا کافران من حيث اخرجوكم د کم ځای نه چې دوی تاسو راویستی دا حضور پاک او صحابه د حرم او د مکې نه ویستیو کنه نو الله وی که دوی د سره جنگ کوي نو تاسو پیلو نه کې د حرم د دې حدود د دې مکې نه بیخي وباسه ورکه کې. والفتنه اشد من القتل دا د یو اشکال او د شبهه جواب دی. د صحابه کرامو په زړه کې دا خبر راغله چې الله تعالی خو وی چې دوی سره او جنگيږي دوی سره به جنگیږو خو که دا د حرم شریف په حدودو کې دننه قتل او قتال کو او جنگ جګړه کو نو دا د حرم حدود خو د امن ځای دی. په اوله سپاره کې دی ویلو کان آمنه
د حرم دا حدود ابراهیم علیه السلام په دعا کې چې دا ځای د امن جوړ کا او د حرم شریف دا حدود خدا امن ځای دی نو که د امن په دې ځای کې مونږ دا جنگ جګړه کوو او وجل کوو وینې تو یو نو په دې خو برانه الله خفه کېږي نه دا خو به د شریعت خلاف ورزي نه وي نو الله تعالی د دې شبهې جواب راولېږو چې اے مسلمانانو تاسو حرم ته دننه کېږئ د عمرې دپاره او دوی تاسو نه پرېږدي د حج او د عمرې دپاره دا دوی فتنه خورئ فساد خورئ د حرم شریف په حدودو کې یو خبره او دوی د حرم په حدودو کې دا جنگ تاسو سره په خپله شروع کوي نو چې دا دوی کم جنگ شروع کوي دا فتنه ده نو دا تاسو خو جوابي قتل کوي کنه تاسو خو خپل دفاع کوي جنگ اغوی شروع کو تاسو خو صرف دفاع کوي حفاظتي جنگ کوي نو دا دوی چې کم جنگ کوي او تاسو د عمرې او د حج نه منې کوي دا فتنه او فساد دی نو ستاسو دا قتال دا د کمې مرتبې دی دا دوی چې تاسو سره جنگ شروع کوي دا د دینه غټه ګناه ده دا دوی چې تاسو د عمرې او د حج نه منې کوي دا فتنه او فساد د دې قتل و قتال نه لویه ګناه ده د الله په نسبت باندې یعنی هغوی لویه ګناه کوي او ستاسو دپاره دا ګناه نه ده بلکې ته خو دفاعي جهاد کې خپل حفاظت کې نو دی د یو شبهې جواب وکړو ولا تقاتلوهم او تاسو جنگ مکوئ د دوی سره عند المسجد الحرام د مسجد حرام په خوا کې د حرم په حدودو کې ورسره جنگ مکوئ حتی یقاتلوکم تر دې چې دوی جنگ وکړي تاسو سره فیه پدې کې یعنی د حرم په حدودو کې د کافرانو سره جنگ مکوئ خو که دوی د سره جنگ کوي نو بیا ورسره تاسو قتل و قتال او جهاد ورسره وکړئ فإن قاتلوکم نو که دوی تاسو سره د حرم په حدودو کې قتال وکړو فقتلوهم نو وی وجنې کذلک جزاء الکافرین دقه سزا د کافرانو ده د حرم په حدودو کې وجنې ستاسو په لاس باندې د دوی دا وجل دا سزا ده د دوی دپاره د الله د طرف نه چې دوی د الله د کور احترام نه کوي نو په دقه ځای کې ووجنې مردار یې کې دقه سزا ده فإن انتهوا پس که چېرته دوی منع شول که دا کافران منع شول تاسو د عمرې او د حج نه منع کوي بلکې پرېښودی نو الله غفور الرحیم دی الله بیا دوی ته سزا نه ورکوي یعنی تاسو یې مه وجنې دا یو مطلب دویم مطلب دا که دا کافران د دې خپل کفر او د شرک نه منع شول او توبې وویسته کلمې وویله مسلمانان شو نو بیا تاسو د دوی دا کلمه او د اسلام سپک مه ګڼئ څنګه چې تاسو مسلمانان یې داسې دوی هم که کلمه وویله او ستاسو په شانتي مسلمانان شو نو تاسو د دوی د کلمې او د اسلام قدر او احترام وکړئ الله غفور الرحیم دی چې الله یې معاف کوي نو تاسو یې معاف کړئ بیا ورسره جنګ مه کوئ وقاتلوهم او وجنګېږئ د دې کافرانو سره قتل و قتال وکړئ د دوی سره حتی تر دې لا تکون فتنه چې فتنه باقی پاتې نشي چې کفر او شرک پاتې نشي جهاد او جنگو کې د کافرانو سره تر هغه زمانی او هغه وخت پورې تر څو چې فتنه او فساد کفر او شرک ختم شوي نه وي ویکون الدین لله او دین خالص د الله پاتې شي اسلام او دین خالص د الله بندگی او عبادت خالص د الله پاتې شي یعنی چې په دنیا کې تر څو پورې د الله تعالی دا دین او دا بندگی د دنیا ګټ ګټه پورې خوره شوي نه وي نو تر هغې پورې کافرانو سره جنګېږئ او جهاد کوئ د دې وجې نه حضور پاک صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي الجهاد ماض الی یوم القیامه جهاد به د قیامت دروازې پورې جاری وي نو مسلمان دی دا نه ګڼي او دا خیال دی نه کوي چې بس جهاد خو د صحابه په زمانه کې اوس جهادونه نشته نه الله وی تر هغه پورې جهاد کوه تر هغې پورې کافرانو سره جنګېږه تر څو چې د مخ د ځمکې نه کفر او شرک او فساد او فتنه ختم کړي نه وي نو تر قیامت پورې چې تر څو پورې په مخ د ځمکې کافران موجودو جنګېږه ورسره جهاد ورسره کوه کله اقدامی جهاد او کله دفاعی جهاد اوس بلا اقدامی جهاد کله وی سیبا اقدامی جهاد پسې خو زموږ سترګې ړندې شوې کم مسلمان لیډر کم مسلمان بادشاه کې به دا غیرت راوچت شي او دا ایمان به را بیدار شي چې دی به د کافر په ملک باندې حمله وکړي وخ
بس مړه به شو خو د ارمان به پاتې شي صاحبه ته به وانه ورې چې په 50 اسلامي ملکونو کې یو مسلمان ملک راوچت شوي او په یو کافر ملک به حمله کړې وي جهاد یې کړی وي نه او چې کوم ځای کې دي بس هغه خپل حفاظت لپاره لګیا دي خپله دفاع کوي او هغه هم حکومتي سطح باندې نه کوي صاحبه هغه یو موټي مجاهدین چې ته په غرونو کې او ځنګلو کې پټ پراتی او لله فی الله لګیا وي جهادونه کوي لکه په فلسطین کې حماس مسلمانانو ګوره په کشمیر کې د جیش محمد وګوره یا په افغانستان کې د امارت اسلامي وګوره فإن انتهوا نو که جهادونه دي ورسره وکړل دا کافران منع شو د خپل کفر او شرک نه نو فلا عدوان الله وی هیڅ زیاتی بنه کیږي الا مگر علی الظالمین په ظالمانو باندې کوم کافرانو چې بیا هم ظلم او زیاتی کو نو اغوی سره به زیاتی کیږي یعنی اغوی به وجل کیږي او چې چا کفر او شرک او ظلم پرې خودو نو اغوی سره به د اسلام او د مسلمانانو د طرف نه هیڅ زیاتی نه کیږي اغوی به پرې خودل کیږي د الله د طرف نه اغوی ته د معافی اعلان دی وقاتلوا او قتال اوکے او جنگیگے فی سبیل اللہ الذین دا اللہ پلار کی اغا خلق سرا یقاتلونکم چی تاسو سرا جنگیگی ولا تعتدوا او تاسو زیاتی مکوے دا حد نتجاوز مکوے ان اللہ بیشک اللہ تعالی لا يحب المعتدین نخوخی زیاتی کون کی خلق لرا نخوخی محبت نکی دحتنا تجاوز کون کی خلق سرا وقتلوهم او اوجن دی کافران لرا حیث سقفتموهم کم زیکم چی بیامو میں تاسو دوی لرا واخرجوهم او اباس دوی لرا من حیث دحق زینا اخرجوکم چی تاسو تراویستی والفتنتو او فتنہ خورول فساد کول اشد سخت گنادا من القتل دا قتل غارتنا ولا تقاتلوهم او تاسو مجنگی دوی سرا عند المسجد الحرام پا حدود دا مسجد حرام کی پخوا دا مسجد حرام کی حتی تردی یقاتلوکم چی دوی او جنگی تاسو سرا فیہی پدی کی دا مسجد حرام پخوا کی فإن قاتلوکم نکبس دوی قتالو دا تاسو سرا جنگ اکلو دا تاسو سرا فقتلوهم نو او وجن دوی لرا کذالک جزاء الکافرین دق رنگ سزا دا کافرانو دا فإن انتهوا نو کچرت دوی منشول فإن اللہ نو بیشک چی اللہ تعالی غفور الرحیم بخون کی و مہربان ذات تی وقاتلوهم او جنگو کے ددوی سرا حتی تردی لا تکون فتنة چی باقی پاتی نشی فتنہ ویکون الدین للہ او شی دین خالص دا اللہ دا پارا او شی بندگی و عبادت خالص دا اللہ دا پارا فإن انتهوا پس کچر تدوی منشول فلا عدوانا پس ہی زیادی بنکیگی الا علی الظالمین مگر پا ظالمانو باندی دا ظالمانو سرا دا ظلم کون کو خلق سرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.